نن موږ په دې ویډیو کې درې خبرې کوو. یوه دا چې د نوي کال دعا څه ده، پیغمبر علیه صلات وسلام او صحابه کرامو ته کومه دعا ښودله. دغه رنګې دویمه خبر دا چې د نوي کال څه پیغام دی، او دریمه خبر دا چې کوم زوړ کال تیر شو نو د هغې د حوالې سره به یو څو خبرې وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې د صحت نه با مزې اخلئ. الله پاک هم خوشحاله او آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډیره زیاته زبردسته وظیفه ده، ځکه چې پیغمبر علیه صلات وسلام به په دغه ټایم کې صحابه کرامو ته دا وظیفه ښوده. بیا به صحابه کرامو یو بل ته دغه وظیفه ویله. نو چې کله کال نیوه کېږي یا کله میاشت نیوه کېږي نو موږ دا وظایف کوو. انشاءالله العزیز زموږ دا کال او زموږ دا میاشتې دا به ډېر زیات په سکون او په اطمینان باندې تېرېږي. دا کوم کال را روان دی الله پاک دې موږ باندې په خیر و عافیت سره دا تېر کړي او دغه رنګې ښه ښکلې پرسکون ماحول د الله پاک موږ ته مهیا کړي. د جنګ جګړو نه، دغه شانتې د مصیبتونو نه، پریشانونو د الله پاک موږ او تاسو ټول لرې وساتي. نو چې کله کال نوی کېږي نو صحابه کرامو به دا دوا یو بل ته ښودله. دوا داسې ده: اللهم ادخله علينا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. نو دا چې کومه دعا ده صحابه کرامو به یو بل ته ښودله. نو کوشش وکړو چې دا دعا اوس یې ووایو، ځکه چې وروسته خو 12 بجې به څوک ویده وي یا به څوک ویښ وي. نو کوشش کول پکار چې دا پیغام مخکې هم خلکو سره شیر کړي چې هغوی هم دا وظیفه وکړي. نو څنګه چې صحابه کرامو یو بل ته وظیفه ښودله نو تاسو هم یو بل ته وښایئ. نو په دې عمل کې به یو قسم نه صحابه کرامو سره شریک شئ. نو کوم ثواب چې الله پاک هغوی ته ورکړي دغه ثواب به الله پاک موږ او تاسو ته هم راکوي. دا خو د دعا حوالې سره خبره وه. دویمه خبره دا چې کوم نوی کال دی د هغې څه پیغام دی. نوی کال د هغې پیغام دا دی چې موږ ځان سره د نن نه یو عهد وکړو چې څومره مونځونه به موږ ورڅه پرې نه کول، موږ به څومره کوتاهیانې کولې مونځونو کې. انشاءالله العزیز آینده به په مونځ کې کوتاهي دا نه کوو. دغه رنګه دویم عهد ځان سره دا وکړو چې قرآن مجید تلاوت به کوو او ورسره ذکر به کوو، پیغمبر علیه صلات وسلام باندې به درود شریف وایو. نو دا ځان سره کلک عهد وکړو. دغه رنګه دریمه خبره دا شوله چې موږ به بل مسلمان ورور سره جګړه به نه کوو، په زړه کې به حسد نه ساتو، کینه به نه ساتو، بغض به نه ساتو. دا محترم سړی وژني. یو څو ورځې ژوند دی او ښکلی مزېدار په موضوع او دغه رنګې خوشګوار ماحول کې دا تېر کړئ. په خپل هم په سکون سره ژوند تېر کړئ او بل مسلمان ورور هم هغه هم سکون ورکړئ. نو کوشش کوئ چې چېرته هم چاله بې سکوني، بې چیني، بې ارامي دا ور نه کوئ. ستا د لاسه د یو مسلمان ورور دا په اور کې ولاړ نه وي. نو د نوي کال دا پیغام شو. دغه رنګې دې سره سره غیبت کول، چغلي کول، غلاګانې کول، ډاکې کول، رشوت اخیستل، په دروغه قسمونه خوړل، دا څونه چې حرام کاریانې دي، ګانې اورېدل، فلمونه کتل، دغه رنګې نو څومره چې محترمو ګناهونه دي د ټولو له مکمل موږ ولې مکمل دا محترمو دا استعفا ورکړو. نو چې څومره ګناهونه دي، څومره چې هغه خبرې دي په هغې باندې الله پاک خفه کېږي، هغه محترمو دا موږ پرېږدو. انشاءالله العزیز زموږ دا نوی کال، زموږ دا نوی سفر، زموږ دا نوی ژوند انشاءالله العزیز الله پاک به ډېر زیات مزېدار کړي. لنډه خبر دا چې د نوي کال دا پیغام دی، هر هغه خبرې چې هغه حق خبرې دي، هغه ښه کارونه دي، دغه کوو. او دغه رنګې بل پیغام دا دی هر هغه خبرې چې هغه بدې دي دا نه کوو، او هر هغه کارونه چې هغه بد دي، د ګناه کارونه دي، ښه محترم موږ نه کوو. د زوړ کال حوالې سره د چا نه څونه مونځونه قضا شوي وي د هغې داسې اندازه ولګي. مثال د چا نه 50 قضا شوي وي، د چا نه 100 قضا شوي، د چا نه 500 قضا شوي. مثال به ته ورباندې روزانه په توګه هغه مونځونه دا راګرځئ، هر چاته د خپل ځان پته لګي. نو یو قسم د هغه مونځونه موږ راګرځو. روزانه د مازدیګر مونځ کوو نو د هغې نه مخکې 2 رکعته داسې، د هغې نه مخکې 4 رکعته وکړو. دغه رنګې د ماښام مونځ موږ وکړو نو د هغې نه بعد داسې یو 3 رکعته فرض وکړو، کم چې زموږ نه قضا شوي. د ماسپښین دغه چل وکړو. دغه رنګې د سهار موږ کله مونځ کوو نو د هغې نه مخکې
د دې نه زما دا مطلب ده چې کله اذان نه شوی دغه ټایم کې سړی دغه مونځ راوګرځوي یا دغه رنګې د اشراقو نه بعد د سر مونځ دا راوګرځوي او قضا مونځ د سر مانځه نه بعد فورن هم کېږي د سر اذان نه بعد هم قضا مونځ کېږي دا مسله شته دی نو کوشش دا وکړو چې خپل مونځونه دا راوګرځو بله خبره ده چې څومره موږ ګناهونه کړي د دې ټولو ګناهونو نه موږ توبه وباسو آینده دا عزم وکړي الله پاک نور ګناهونه دا به موږ نه کوو نو کوشش محترمو دا وکړو چې دا پیغام دا خلکو سره شریک کړو الله پاک هم خوشحاله ساته الله پاک هم آباد ساته او نوی چې کوم کال دی اسلامي کال د محرم نه شروع کېږي خو دا یو قسم نه رواج دی زموږ په دې ملکونو کې نو الله پاک هم ډېر خوشحاله ساته والله پاک دې موږ تاسو ټولو باندې دا کال ډېر زیاته په سکون سره او ډېر زیات په اطمینان سره او ډېر زیات په آرام او راحت سره دا دې تېر کړي الله پاک دې زموږ تاسو ټولو حامي و ناصر شي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته